اعتکاف زما عزتمندو د الله رب العزت یو عاشقانه عبادت دی. اعتکاف کزړه کې د عشق او ته به اعتکاف ته کینې د الله عبادت به وکړي. عاشقانه عبادت په دې د ګوره اکابرین عجیبه غوندې تطبیقات کوي چې د الله سره ستا عشق نو الله سره به ته عبادت غواړي. نو عاشقانه خو ذکر چې عاشق ګوره دا یکسویي غواړي، عاشق او معشوق ځان لواله غواړي. دیو ته چې کوم دی ډیر سکون په کوم ځای کې ملاویږي عاشق او معشوق ته چې کله دی ځان لې او چې کله دی په سکون کې او دی ملاقات کوي نو دی کې چې کوم دی الله رب العزت دا اعتکاف عبادت هم عاشقانه دی. په دې کې خو د ټولو نه اول چې کوم دی یو غټه فایده دا ده چې د انسان ته یکسویي میلاو شي. جمعات تراشي اعتکاف چې دی دا درې قسمه دی، یو نفلی دی، یو واجبه دی، یو سنت مؤکده دی. واجبه خو هغه دی چې یو انسان نظر ومني په ځان باندې لازم کی یار زما پلان کې کار وشو پلان کې شیز مې وشو نو زه به 2 ورځې اعتکاف کوم، زه به 3 ورځې اعتکاف کوم، نو دا خو لازمه شو، دا خو واجب دی، دا به خامخا کوي. دویم سنت مؤکده دی، دا هغه دی چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په پابندۍ سره کړی. رسول الله مبارک ټول میاشم اعتکاف کړی دی، 6 روزې هم کړی دی او 10 روزې هم کړی دی او چې کله ته د 10 روزې پاتې شوې دی کنه نو په شوال کې هم کړی دی او چې کله ته پاتې شوې دی نو په راتلونکي رمضان کې 2 عشرې کړی دی. نو رسول الله مبارک هم ډېر په پابندۍ سره کړی اعتکاف او فضایل هم ډېر دي. بل انسان د بار نه جمعات تراشي نو تا خو د الله رب العزت سره عشق ښکاره کړو، جمعات ته ورلرالی اوس به ته چې کوم دی د الله سره عبادت کې د الله عبادت به کې یکسویي به ځان له به د شپې به تلاوتونه کې، تهجد به کې، سحر به اشراق کې، چاش مونځ به کې، صلات تسبیح به کې، دغه شان چې کوم دی اوابین دا منځونه نوافل به کې. نو تا د الله رب العزت سره هغه خپل عشق ښکاره کړو، بیا به د الله رب العزت سره ته کومې خبرې کې د عشق نو هغه یکسویي غواړي ځان لوالی نو ته اعتکاف کې ناستې ځان لی د شپې راپاسې الله نه د مغفرت سوال وکړي، الله نه چې کوم دی د اور نه د خلاصي سوال وکړي او د الله نه چې کوم دی د ژوند د دنیا او د آخرت کامیابي وغواړي نو تعالی به الله رب العزت بیا نه درکوي دغه اجرونه. هسې خو الله رب العزت د رمضان دا میاشت ګوره دا د څه دپاره د روغې دپاره ده او په روغه کې همیشه دپاره تاسو ته یو خبره زه وکړم چې د 2 کسانو روغه وي نو یو طرف نه به یو کس څه خبرې مني نو بل به روغه به راشي. یعنې جرګه 2 کسان هم منځ کې مثال په طور باندې نو یو طرف یو جانب چې کوم دی ورته یاره ما ته خو دا ویلي دي زما یې داسې کړي خو بس به ورکېږه زه به اوس د هر څه چې کوم دی ورته معاف کوم او روغه کوو. یو طرف نه یو سړی ځان څه خبره مني. زمونږ سره الله رب العزت په دې میاشت کې دونه د رحم معامله کوي چې الله زمونږ سره کم د رحم معامله کوي، نفل لاله په فرض باندې او فرض لاله په اویا راکوي. دا زمونږ سره غټ احسان نه دی. بیا به هم چې کوم دی مونږ په شان بدبخته هغه بدبخته به څوک چې هغه په دې میاشت کې د الله رب العزت مغفرت طلب نه کړي او هغه ته په دې میاشت کې مغفرت ونه شي ځکه الله مونږ سره څونه د رحم د کرم معامله وکړه چې نفل یې راته دا په فرض وکړه، فرض یې راته په اویا کړه، 3 عشرې راوستي، لومبی رحمت کړو، دویمې چې کوم دی مغفرت کړه، درېمې عتق من النار کړه او موږ ته وایي چې غواړئ رانه دعاګانې روجماتي کې قبلومه، تهجدي کې قبلومه، دا رانه غواړئ او بیا هم چې کوم دی بدبخته مؤمن هغه کس چې هغه په دې میاشت کې هغه ته مغفرت میلاو نشي نو رسول الله مبارک هغه د جبرئیل امین هغه خیره و د رسول الله مبارک امین دی چې هغه په مسجد نبوي کې و او جبرئیل امین ول هلاک دي شي هغه کس چې روژې میاشت په ده باندې تېره شي او ده ته مغفرت میلاو نشي نو په ده باندې رسول الله مبارک په امین وویلو. نو مسجد کم ځای منبر کم یو دی، خیره چا کړې ده او امین به چا ویلی دی نو دا د رد کېدو والا نه ده. نو بیا
زمونږ او ستاسو موږ سره الله دونه د رحم د کرم معامله کړي. نو اعتکاف را روان دی د رسول الله مبارک سنت مؤکده ډېر په پابندۍ سره هغه کړی. نو هر سړی چې کوم دی خپل ځوانۍ نه د جوانۍ نه د صحت نه فایده پکار ده. ګوره د صحت د بیماری نه مخکې د صحت قدر پکار دی، د مرګ نه مخکې د ژوند قدر پکار دی، د مالدارۍ نه مخکې د غربت قدر پکار دی. دې له به قدر وکړي تا ته به بیا پته لګي. نو زما عزتمندو د صحت نه فایده اخیستل غواړي، د روغوالي نه فایده اخیستل غواړي، د نوجوانۍ نه فایده اخیستل غواړي، بل دا روژه کې د عبادت د اعتکاف به ته داسې وکړي، داسې به کې چې یاره دا زما د ژوند اخري روژه ده. څه پته لګي بله خلک تېره روژه ژوندي اوس پې هغه ډېرې ډېرې خاورې ولاړې لاړ، هغه ثوابونه هغه اجرونه د هغې ته چې کوم دی نه میلاویږي، ځکه چې خو لاړه د دې او موت ته د الله رب العزت په خپل ژوند کې راوستل. نو اعتکاف ته زما عزتمند په پابندۍ سره کېني هر نوجوان او هر چې کوم فارغ یې که مشر یي که زنانه خاص کر چې کوم دی مشرانو کورونو کې کېني هغې د خپل ځان دپاره خپل بچو دپاره د عیال دپاره د مغفرت سوالونه وکړي، خصوصا د فلسطین د مسلمانانو لپاره پکې دعاګانې وکړي. بیا اعمال زما عزتمندو پکې کوئ، صلات تسبیح، تهجد، اشراق، تلاوتونه د قرآن، دغه شان چې کوم دی اوابین چې دا نوافل او د اذکار درود شریف ډېر په کثرت سره استغفار چې دا په کثرت سره مونږ وکړو چې الله زمونږ نه رضا شي، الله مونږ ته مغفرت نصیب کړي. نو ډېر بهترینه میاشته د اخري عشره دا اعتکاف ته خلک کیني په پابندۍ